أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کونکي دی والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع قسم دې په هغه هواګانو چې دوړي الوزون کې دي بیا د وبونه ډکی وریځي او چتون کې دي بیا په مزه مزه چلیدون کې دي بیا د یو لوی کار یعنی باران تقسیمون کې دي حق داده چې د کم سيزنا تاسو یې ولی کېږي هغه اختیا دی او د عملونو بدله با ضرور مخې ته راځي والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قسم دې په اسمان باندې چې مختلف شکلونو والده د آخرت په باره کې ستاسو خبره د یو بل نه مختلف ده داغه نه هغه څوک مخ اړوي څوک چې د حق نه اورېدلې دي قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون فقیاس او په ګمان سره حکم لګون کې خلق تباہ شو چې په جهالت کې ډوب او په غفلت کې بهوش پراته دي تپوس کوي چې آخر هغه د بدله ورځ به کله راځي هغه به په هغه ورځ راځي چې کله دا خلق په ور کې سوځول کېږي ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون دوی ته به ویل کېږي چې اوسکه مزه د خپل فتنه دا هم هغه سز دی چې تاسو به ورته تلوار کولا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون البته متقیان خلق با په هغه ورځ په باغونو او پچینو کې وي سوچ ورل خپل رب ورکوي هغه په خوشاله سره اخلي هغه د هغه ورځ دراتلونه مخکي نیکان وو د شپې به ډېر کم اود کېدل وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم بیا به هم هغوی د شپې په وروسته حصو کې مافیان غوښتلې او د هغوی په مالونو کې حق وو د سوالګرو او د محرومانو لپاره وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون پزمکه کې ډېری نخې دي د یقین کوونکو لپاره او په خپل استاس په خپل وجود کې دي آیا تاسو ته په نظر ناراضي وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون خاص په اسمان کې دې ستاسو رزق هم او هغه سیز هم چې دا غي ستاسو سره وعده کیږي د اسمان او د ځمکې په مالک می قسم دې چې دا خبره حق ده
بالکل داسې یقیني ده لکه څنګه چې تاسو خبري کوئ. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. اے نبی صلی الله علیه وسلم آیا د ابراهیم علیه السلام د عزتمندو میلمنو قصه هم تا ته در رسیدلی ده؟ کله چې هغه دهو کر ورغلل نو وی ویل پتا سلام دی. هغه ورته ویل پتا هم سلام دی. سناشنا شان خلق دی. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. بیا هغه غلی شان د خپل کور خلکو لاړو او یو ریت شوی سورب سخی راوړو او د میلمنو مخې ته کېښودو. هغه وویل آیا تاسو خورئ نه؟ بیا هغه په خپل زړه کې د هغوی نه ویرېدو. هغوی وویل یریږه ما، او هغه ته د یو عالم زوی د پیدا کېدو زیری واورو. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. د دې پاورې دو سره داغه خزي یو چغه کړه او راوړان دي شو او خپل مخله یو ټس ورکړو او وی ویل بډای شنډا. هغه ویل هم دا فرمایل دي ستارب بشکا هغه د حکمت خاوند دی او په هر څه پوهیږي. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراهيم عليه السلام ورته ویل اے د الله استازو مخه ته مسلوي کار دی. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هغوی وویل مونږ یو مجرم قوم ته را لېږلي شوي یو چې په هغوی باندې د پخې خټي داسې کاڼي ورو چې په هغې باندې د حد نه د اورېدونکو خلکو دپاره ستا د رب سره نښې لګېدلې دي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بیا په هغه کلی کې چې کوم مؤمنان وو هغه ټول تر مونږه راوستل او هلته مونږه د یو کور نسیوا د مسلمانانو بل کور اونموندو. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. د دین رستو مونږه په هغه ځای کې بس یو نخه د هغه خلکو د پاره پریخو دا څوک چې د دردناک عذاب نه یریږي. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. او ستاسو د پاره نخدا د موسی علی السلام په قصه کې کله چې مونږه هغه د واضح سند سره فرعون ته ولېګو نو هغه د خپل زور په غرور کې مخ واړو او وی ویل چې دا جادوګر دی یا لیونی دی. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. اخر دا چې مونږه هغه او دغه لخکری راونی ولې او ټول مو په سمندر کې وګرځول او هر چا په هغه ملامتیا ویلا.
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم او ستاسو د پاره نخدا په عادیانو کې کله چې مونږه په هغوی باندې یو داسې به خیر هوا راولېګلا چې په کم سیس به ورتللا نو هغه به خاورې هرې کوو. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين او ستاسو د پاره نخدا په سمودیانو کې کله چې هغه ته ویل شوی وو چې د یو خاص وخت پورې مزه کوي. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. لیکن د دې خبرداري باوجود هغوی د خپل رب د حکم نه مخ واړو. اخر دا چې هغوی د عذاب یو ناڅاپي کړه راګیر کړل او هغوی ورته په غټو غټو قتل بیا نه په هغوی کې د پاسې دو طاقت وو او نه هغوی خپل بچاو کولای شو. وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين. او د دوی ټول نمخ کې مونږه د نوح علیہ السلام قوم هلاک کړو زکه چې هغوی فاسقان خلق وو. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اسمان مونږه په خپل زور سره جوړ کړی دی او مونږه د دې طاقت لرو. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. زمکه مونږه غوړولې ده او مونږه ډېر ښه هوارون کیو. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. او مونږه د هر څه جوړی کړی دي کې دې شي چې تاسو د دین سبق واخلئ. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. نو منډه کړئ د الله طرف ته زستاسو د پاره داغه د طرف نه صفا خبردارون کېم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. او مجوړوي د الله سره بل معبود زستاسو د پاره داغه د طرفنا صفا خبردارون کېم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هم دغه سکیږي د دوی نه مخکینو قومونو ته یو رسول داسې نه دی راغلی چې هغوی ورته دا نوی ویلي چې دا جادوګر دی یا لیونی دی. آیا دې ټول خلکو په خپلو کې په دې خبره باندې څه فیصله کړې ده؟ بلکې دا ټول سرکش خلک دي. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دوی نه مخ واړه پتا باندې هیڅ ملامتیا نشته، البته نصیحت کوا زکه چې نصیحت د مؤمنانو د پاره فائدہ مند دی. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما پیریان او انسانان پیدا کړي د دې لپاره دي چې هغوی زما بندگی وکړي. زه دا غوی نه رزق نه غواړم
او نه دا غواړم چې مال دې خوراکونه راکوي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بشکا الله خو په خپل روزي ورکون کې دی د لوی طاقت خاوند او مضبوط دی. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. نو کوم خلکو چې ظلم کړي دي هغه له هم هغه سي عذاب تیار دي لکه څنګه چې د دوی غوندي خلکو ته د خپل حصے عذاب میلاو شوی دی. د دې لپاره دی دا خلک په ما تلوار نه کوي. اخر دا چې تباہی ده د کافرانو د پاره په هغه ورځ چې د کومې ورځ دراتلو نه هغه یې رولې کیږي.